په ضلع شانګله کې سیلاب بلها سکولونو ته نقصان رسولی او د دې نه علاوه چې د کومو خلکو کورونه سیلاب وړي دي نو ورسره یې د ماشومانو کتابونه کاپیانې او بستې هم وړي د کوم وروسته چې د سبق ویلو دپاره د هغې سره هیڅ نه دي پاتې شوي. یقینا چې سکول نه نو طلبه په کوم ځای کې نه د هغې انفراسټرکچر د هغې چیرز د هغې هر څه مکمل تباه دي. سټوډنټ ته ډېر زیات مشکلات دي. دې علاقه کې تقریبا د سټوډنټانو په تعلیم کې ډېر زیات مشکلات پیدا شو. نو زمونږ مطالبه به چې څنګه د راشن غور پکار دی دغه شنته کې د دې خلکو د تعلیم غور پکار دی. په ضلع شانګله کې یو ځایي تنظیم د دغه ماشومانو دپاره کاپیانې کتابونه او بیګونه تقسیم کړي دي. موږ ته اطلاع میلاو شوې نو د هغې په بنیاد باندې موږ د فلحال یو 60-70 سکولونه چې دي د هغه سټوډنټانو دپاره کاپي او بیګ راوړو او نور هم انشاءالله لیست زموږ ملګري لګیا دي تیاری د دغه ماشومانو بچو دپاره د بیګ بستې او د یونیفارم غور چې دی هغه به انشاءالله امدادي طلبه تنظیم اساتذه کوي. یو زده کړه کوونکی وایي چې خوشحاله یو چې کتابونه او کاپیانې راته میلاو شوې چې وخت مو ضایع نشي او خپل سبق جاري وساتو. او زموږ سکول چې کوم دی هغه موړی شوی دی په سیلاب کې او بس کورونه چې دي هغه هم وران شي دي کتابونه بیګونه هر څه راله وړ دي او موږ د دې ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې دوی موږ ته هر څه دا په وخت راورسولو. د خوړ باندې ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د ماشومانو دپاره د کتابونو او د سکولونو بندوبست وکړی شي چې د ماشومانو وخت ضایع نشي او خپل تعلیم جاري وساتي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي ضلع شانګله.